د دوبۍ ایمریټس ایرلاین نه پس سنگاپور ایرلاین هم یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کړی دی. یو څو ورځې مخکې یو ویلا کې تاسو سره ما معلومات شریک کړو چې د دوبۍ ایمریټس ایرلاین تقریبا 22 که 32 زما ذهن نه وته چې 22 بلین هغه په کال کې پرافټ کړو که 32 بلین چې هغه تقریبا د 100 هفتو خو هغه خپل امپلای ته ایکسترا بونس کې تنخواه ورکا ایمریټس ایرلاین. اوس سنگاپور ایرلاین چې څومره پرافټ کړی دی په دې کال کې چې تاسو اوري حیران مشئ جی. یو طرف ته د نورو ملکونو چې څومره هم ادارې دي که ایرلاین دی که ریلوے ده که نور داسې ډپارټمنټس دي هغوی ورځ تر ورځه ترقي کوي هغوی ورځ تر ورځه د منافع ریکارډونه هغوی جوړوي دونه منافع کوي چې د تیر شوي کال نه هغوی زیاته منافع کړي یو ریکارډ قایم کړي. او بل طرف لکه موږ په خپل وطن باندې غور او فکر وکړو نو څه زموږ د عوامو نااهلي ده او څه زموږ په موږ باندې مسلط خلک چې کوم دي د هغوی نااهلي ده چې زموږ که ریلوے دی که زموږ ایرلاین دی هغه ورځ تر ورځه ښکته را روان دی. ډېر ټایم نه خرابو په پاکستان باندې زیات ډسکشن نه کوو. سنگاپور ایرلاین حوالې سره در سره انفارمیشن شریکوم. سنگاپور ایرلاین چې کوم دی د پرافټ د منافع یو ریکارډ قایم کو جی. 534 ملین ډالر هغه منافع کړی دا په دې یو کال کې. 534 ملین ډالر چې کوم دی دا یو ډیر غټ اماونټ دی وروره. په دې 534 ملین ډالر باندې د ټول پاکستان تقدیر بدلیږي جی. 534 ملین پرافټ کېدو نه پس سنگاپور ایرلاین دا اعلان وکړو چې زموږ څومره هم سټاف دی هغوی ته به موږ د 9 میاشتو تنخواه ایز ا بونس ورکو. د 9 میاشتو تنخواه به موږ هغوی له په بونس کې فری ورکو. 9 میاشتې هم د لکه مطلب څه د پاسه نیم کال شو. او سټاف چې کوم دی ټول سټاف د پایلټ نه والی په ایرپورټ کې کچری د سنگاپور ایرلاین یو خاکروب ایرپورټ جارو کوي یا چرته په واشروم کې د واشروم صفای کوي نو د هغه پورې د پایلټ نواله تر وړوکی نه وړوکی پورې کسه پورې چې هغه د سنگاپور ایرلاین سټاف کې راځي نو هغه به د 9 میاشتو تنخواه په بونس کې ملاويږي. ځکه چې سنگاپور ایرلاین 534 ملین ډالر چې کم دی په دې کال کې پرافټ کړی دی جی. دینه مخکې او سور ودې مخکې مې در سره د ایمریټس ایرلاین مکمل تفصیل شریک کړو چې هغه تفصیل زما د ذهن نه وته او که د ویډیو کې سره زه شریک کوم نو دا ویډیو به ډېره زیاته لوی شي. نو دا چې کله اهل خلق دستا په ادارو کې کینی کله قابل خلق دستا په ادارو کې کینی او کله رشوت دستا د ادارو نه ختم شي نو دستا ادارې داسې رواني لکه څنګه چې ایمریټس او سنگاپور ایرلاین ترقی وکړه. څنګه چې ایمریټس او سنگاپور ایرلاین خپل امپلای ته لکه دومره پرافټ هغه وکړو د 9 میاشتو تنخواه په بونس کې چېرته یار کمې کمپنۍ ورکړې ده. د 9 میاشتو تنخواه په بونس کې کمې کمپنۍ ورکړې ده چې سنگاپور ایرلاین خو دې مقصد دا چې د یو ډېر غټ پرافټ کړی دی کنه د یو ډېره غټه منافع کړې ده کنه. نو الله پاک ته زموږ د پاکستان چې څومره هم ادارې دي لکه ایرلاین شو پی ای د الله یادوم زموږ چې کم قومي ریلوے ده یا چې نور څومره هم زموږ د ملک اساسي دي نو الله دوی کې چې په هغه اساسو باندې داسې اهل قابل خلک کینی چې د قوم دغه پیسه غلطه استعمال نه کی او د قوم پیسه باندې کرپشن او نه کی او زموږ شراتلونکو کم نسل له هغه له ترقی ورکیږي. نو دا سنگاپور ایرلاین حواله سره اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.